أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة الفتح 11 نمبر آیت. د 11 نمبر نه واخله د 16 نمبر پورې د منافقینو قباحتونه ذکر کیږي او د هغوی د لپاره زجرونه ذکر کیږي. او د 11 نه واله د 16 پورې د منافقینو یولس علامات او یولس قبیح صفاتونه ذکر شوي دي. نو د اولاني کې الله تعالی په تور د پیشنګوئی باندې نبی عليه السلام ته فرمایي سيقول لك المخلفون من الاعراب زرد چې وبوای پاتې شوي خلک د باندچونه باندو کې چې کوم خلک وسیدل او جهاد نه پاتې شوي دی هغه به وایي شغلتنا چې موږ لره مشغول کړي وو اموالنا خپل مالونو حفاظت هم کاوه او اهلنا او د کور خلکو د خپل کور د خلکو نگرانی هم کوله سوقونو هغه مشغول کړي وو جهاد ته لاندړو او د حدیبیه به د کوم واقعیت چې دا به د کوم سوان اغست فاستغفر لنا نو زمونږ د پاره بخنو غواړه ځکه فرض عین حکم نه پاتې شو جهاد را نه پاتې شو او فرض عین حکم مجراوزي عمره ته زو او موږ لاندړو مشغول شوی او وزره مو مجبوریم و وسره له بخنو غواړه چې الله مو بخي یقولون دی بویل بی السنتهم بخپل جب باندې ما حق خبري ليس في قلوبهم چې بزرونو کې نه وي یعنی کوم باندې چې دوی کوله چې مالونو د کور خلکو مشغوله کړي خبره د سینوا بلکې مخکې د عباس تر شوی د دوی خیال د سیو چې قریش او جنگجو مضبوط خلک دي او دا خو کمزور بې وس او تش خلک دي دوی چې ورش نقيب پاک وجنه یو کس به هم واپس نشي نو موږ قریش باندې ځان نه وجنه او دغه وجه باندې کورون نه راونه وتل خو نبی رسول الله مخامخ بل وزر کاو چې موږ د مالونو د کور د خلکو پرورش کاو خیالم ساتو او څوک نو دغه د وجه نه پاتې شي نو الله تعالی وایي دوی هغه خبرې په جبه باندې وایي چې کمی خبرې په زړونو کې نشته قل ورته وای فمن یملک سوق مالک شي لكم ساسو د پاره من الله اذا الله طرف نشي ان سشي ان اراد بكم ضرا کی اراده کړي ساسو د پاره تکلیف درکولو او اراد بكم نفعا یا اراده کړي ساسو د پاره د فائدې درکولو یعنی خلاصه دا د عذاب مقرر کول یا تاسو نعمتونه درکول دا زما اختیار کې نه دي د الله تعالی په اختیار کې دي تاسو د الله حکم پر خودره زما حکم نه دی پر خودره نو الله تعالی مبارک بس سوق مالک شي الله مخونیس او که تاسو باندې عذاب را وری نو عذاب د پکې سوچتانو نه یا تاسو رسوک پیدا درکې نو څوک مخ نه ویشي نه نو مطلب دا خپل تعلق د الله سره جوړ کې ماته باندې مکوي بل کان الله بلکې دی الله تعالی بما تعملون خبيرا په هغه سبانه چې تاسو کوي خبر دی بل ظننتم بلکې تاسو به ګمان کاو یعنی خبره د سینه وجه کې تاسو باندې غزر لره استغفار غواړي د سینه دا بل ظننتم بلکې تاسو به ګمان کاو ان ينقلب الرسول چې اس کله به واپس نشي پیغمبر علی السلام والمؤمنون مؤمنان خلق الى اهل خپل کورون ته ابدا د همیشه د پاره ستاسو خیال دا و چې دا مسلمانان او نبی علی السلام خپل کورون ته ژوندۍ را نشي بلکې قریشیان به وجني وزين ذلك في قلوبكم او خیسته کار شو و دا خبره اساس بزرونو کې دا خبره ته قیمتي معلومه ده چې کله الله پیغمبر شهید کیږي صحابه کرام شهیدان کیږي نو خیر دی خو جمنګ ژوندۍ پاتې شو دا خبره ته خیسته کاریدله وظننتم متاسق ګمانونه کول ظن السوء بد ګمان تاسو دا وجه دا نبی عليه السلام او د مؤمنانو سره الله تعالی مرسته ونه کی او د دوی را دین بګنی صحیح نه حقيقي بنای دا بد ګمانو تاسو کاو وکنتم قوما بورا اي تاسو یو قوم هلاکیدون کې هلاکت والا قوم یا بور په معنا د خراب سره هم راځي تاسو خراب قوم یا تاسو هلاکیدون والا قوم ومن لم يؤمن بالله اغه سوچ ایمان را نوړي په الله باندې او رسول د الله پر رسول باندې فإن اعتدنا للكافرين سعيرا یقینا موږ تیار کړل د کافرانو لپاره جهنم دا تخویب اخروی چې کوم خر د الله او د الله پر رسول باندې ایمان نه لري او دا قسم خبري کوي دا قسم خبري خود کافرانو علامات دي نو هغه خلکو د لپاره الله تعالی جهنم تیار کړی دی ولله ملک السماوات والارض خاص الله تعالی د لپاره اختیارات د اسمانونو دی او الارض رزم کې دي یغفر بخنه کوي لمن یشاء چالم چو غواړي
ويعذب عذاب ورکی من یشاء چالم جو غواړي وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی. نو په دې آیات کې د الله تعالی صفاتونه ذکر شو، الله تعالی وحدانیت او کامل صفات ذکر شو، دای مضمون شو. او پیدا را دي ترغیب ورکول منافقین د منافقین توبه وباس. دغه دنیوي مالونه او دنیوي ګټې ساسو د پاره مستقلی پیدا مانی نه دي. ساسو د پاره د یو لوی ذات سره تعلق او رابطه پکار ده چې هغه د لوی صفاتونو مالک دی. نو بیا به تاسو پیدا وکړي. لہذا د شتکار نه توبه وباسي او د الله تعالی سره خپل تعلق برابر کړئ. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم. زرد چې وبوای پاتې شوی خلک د جهاد نه هر کله چې تاسو لاړ شي روان شي غنیمتونو طرف لتاخذوها چې وای خلای نو دی به وای چې زارونه من پرې دی نتبعكم چې موږ هم تاسو سره ملګرتیا وکړو. یریدون اراده لري دا منافقان ان یبدلوا چې بدل کی کلام الله کلام د الله تعالی. دې ذکر کې د یو بل مضمون ذکر دی او د منافقینو ځینې نور علامات ذکر کیږي چې دا منافقین خلک د صحابه بارکه د نبی عليه السلام بارکه څومره د ادبي الفاظ استعمالوي او دې څومره د دنیا سره زیات محبت کول والا خلک دي د منافقین. نو الله تعالی فرمایي چې سيقول المخلفون زرد چې وبوي پاتې شوی خلک د جهاد نه دا هم پیشنګوئی ده چې لا ویل نه دي خو لږ ورځو کې پنځه وختونو کې به دا خبري بشرو کی او چې قران چې معجزه یو وجه دا د دې خبرو اطلاع باور کی چې کار بشوي نه او همغه څنګه بوشي او دا قسم خبردار چې کار د انسانانو د وسینه ده هم الهي کلام دی او د قران د معجزې کېدو یو دلیل دی. نو د حدیبیه د واقع نورسته چې کله مسلمانان کورون ته واپس شو نو د واپسۍ کې ظاهره باندې مسلمانانو عمره هم ونه کړه دسي واپس اگر چې جنگ هم ونه شو نو په دې ځکه کې د مسلمانانو یو قسم لستړي او استومانتیا وا پخې خپاو چې موږ عمره ونه کړل کافرانو زموږ مخه ونیوله. بیا کوم صلح جو شو سورې ځنې شرایط هم ډېر سخت مشکلو هغه باندې هم مسلمانان ته یو ځل کې یو درد موجودو. نو بلګ ورځو کې الله تعالی د مسلمانانو ته یو نوې خوش خبرې د پاره نوې حکم ورک او هغه دار تاسو لاړ شي د خیبر په يهودو باندې حمله وکړه او د يهودو سره ډېر زیات مالونه رزق يهوديان مخکې نه د مالونو سره ډېر شوق لري او زیات پکې صدخواري او د خپل مالونه جمع کوي غټ غټ قلاګانې په خیبر کې. نو په دې باندې حمله وکړي او دغه حمله کې به تاسو بغیر د جنگ نه به ډېر زیات غنیمتونه په لاس درشي. دا خبره نبی عليه السلام ته پتا ورته وحي باندې الله تعالی خو دلی وي. نو الله تعالی نبی عليه السلام ته فرمایي چې تاسو خیبر ته روان شئ د خیبر غنیمتونه خو دنیا ته معلوم دي چې څومره ډېر دي او دا خبره باندې هم ارسک پويږي چې البته د جنگ امکان زیات نشته. هغه جنگي او عسکري خلک نه کمزوري دي جنگ پر لحاظ سره دومره قوي نه دي. نو تاسو به غنیمتونه اخلي او چې کله غنیمتونه اخلي نو منافقین برازي مينتونه به کوي چې موږ د سلام زو ان غنیمتونو د خاطر نه مدوی په جهاد کې به سم تاسو سره اخلي او ځان سره پرې نه دي او صرف هغه خلک بوزه چې کم تبوک په کوم خلکو په حدیبیه کې ساغستره هغه خلک بوزه او چې کوم خلکو حدیبیه نه پاتې شوی دي نه خلک کې د سره مبوز. دا قسم احکام نبی عليه السلام د وحي په ذریعہ باندې خو درې شو لیکن دغه واقع نه وړاندې پیشنګوئی په تور باندې نبی عليه السلام تعالی خبرداري ورکړي چې منافقین برازي. نو سيقول المخلفون زرد جبو واي پاتې شوی خلک د جهاد نه د حدیبیه په جهاد د حدیبیه د جهاد یا د حدیبیه د سفر نه کوم خلک پاتې شوی اذن طلقتم هر کله تاسو لاړ شئ روان شئ الی مغانم ای غنیمتونو ته لتاخذوا حج تاسو اخلی په خیبر کې نو دی به وای ضرورنا من پرې دی نتبعکم چې موږ تاسو سره ملګری شو. الله تعالی و یریدون دا منافقان اراده لري ان یبدلوا چې بدل کې کلام الله وینا د الله تعالی وینا سو د الله تعالی وینا دا وجه خیبر ته کړه روان شوی نو دغه خلک چې د حدیبیه نه پاتې شوی دي ځان سره مبوزي او دا غنیمتونه خاص د حدیبیه والا ته ملاویږي بل چاته نه ملاویږي د الله تعالی کلام نه د الله تعالی وینا ده. د منافقینو خیال دار دغه کلام او وینا بدل کی او ځان له پکې څه پیدا کی د الله تعالی د حکم مقابله کې ځان له پکې څه پیدا کی دسي غواړي نو قول ته ورته وای ای پیغمبره لن تتبعون حس کړه زمون تابعداري ونه کوي یعنی موږ سره مرګري نشي كذلك هم دغه شان دغه قال الله مخک نبی لی من قبل د نوړان دي الله ویل جزان سره مپرې دی موږ سره مرزه قول ورته وای للمخلفين من الاعراب پادشو خلقو د پاره ها پس یقولون زرد جوابوای بل تحسدوننا
بلکې تاسو زموږ سره کینه کوي الله نه دی ویلي موږ سره کینه کوي دا منافقین علامات چې کله غنیمتونه او مال دولت پکې زیاتی جهادونو کې مساخلي چې کله پکې سخت سیوای نو شاته زور کوي او چې کله ورته ویل شي چې تاسو الله باندې کړی مسلمان عمل کوي د جهاد کې بیا د الله پیغمبر باندې اعتراض کوي مؤمنانو باندې اعتراض کوي چې دا وته الله نه دی ویلي خاصي بدی شو زمونږ لپاره پیدا نه خوخيږي زم پیدا خو نه ده بیا به دغه نیکانو خلکو مرد کینو الزامات لګي در منافقین خلکو علامات چې د کارا ګټه بکینو الته کې بدی د مسلمانې په احکامو کې شاملېږي کم ځکه چې خپل ګټه کارا دنیوي ګټه نه معلومیږي نو بیا اعتراضونه له زور ورکی د علامات دي دې ځکه کې سوال دا دی چې نبی عليه السلام ته الله تعالی وایي ته منافقین ته وایي چې الله تعالی د مخ کې نویل چې د حدیبیه نه چې کوم خلک پاتې شوی رضان سره مبوزي او هغه ته کلام الله ویل دي چې الله ویل دي كذلكم قال الله من قبل دغشن الله ویل د مخ کې نویل دي او دغه اي يبدل كلام الله ذغنم دقه وینا مراد ده نو قران کې خو از ځکه الله نه دی ویل چې دغه حدیبیه ولا حدیبیه نه کوم خلک پاتې شوی دي ځان سره مبوزي او دغه شاند کې دا وینا خدای الله قران کې نشته دی جواب د هغې نه دا چې د قران دغه وینا د قران حصہ نه و بلکې دا د حدیث په بنیاد باندې الله تعالی نبی رسول الله ته خو دري د واحد دوه قسمه دی یو وحي مطلوب لکه کوم چې تلاوت کی قران دی اول د وحي غیر مطلوب چې کوم قران نه بلکې حدیث دغه څنګه یو ته وحي جلی هم وي قران ته وحي جلی هم وي او حدیث ته وحي خفي هم وي نو د وحي قسمونه دوه دي او قران چې کوم دی لفظا معنا واحده او حدیث چې کوم دی نو هغه معنا واحده لفظا واحده ده یعنی الله تعالی د پیغمبر په خلق کې خبره واچي هغه خبر بیا نبی عليه السلام الفاظ او جبه خپل استعمال کی ادا څنګه وسوسه نه سکی دي شیطان چې بڑای کوم خبره واچي نو هغه خلک خبره راشي بیا انسان په خپل الفاظو کې ترجمانی کوي چې ما بڑای کې د خبره ده او مې د سغواړي نو دغه طریقه باندې لفظا او معنا چې کوم وحي هغه د قران وایي کوم چې معنا وحي او لفظا نه هغه د حدیث وایي نو بده ذکر کې دا مسله د حدیث نه معلومیږي نبی رسول الله تعالی د حدیث په ذریعہ کې د حدیث په طریقه باندې خودري وایي چې د خلک حدیبین چې پاتې شوی د مبوزه او دغه حدیث الله تعالی کلام الله ملي دي او دغه کذالکم قال الله ورته هم ملي دي دا دوه الفاظ د آیات چې کوم دي د صریح دلیل لري د ملحدین خلاف هغه ملحدین چې هغه وایي چې موږ د قران منلو باندې مکلف یو حدیث باندې مکلف نه یو هغه باندې منو نو کوم خلک دا داول لري دغه خلکو خلاف دا دوه جملې مستقل دلیل د هغوی الحاد راخاره کوي چې د خلک د قران هم دشمنان دي او دوی اصل کې قران هم نه مني نو ځکه حدیث نه مني ځکه قران معلومیږي چې حدیث ته الله تعالی کلام الله ویل دي قال الله ورته ویل دي دا حدیث ته کلام الله قال الله ویل شي او دا د مصداق دی دغه مستقل دلیل په دې باندې په عمل کوي الغلال بل كانوا لا يفقهون الا قليلا بلکې دوی نه پوهیږي په خبره باندې مګر ډېر لږ لږ پوهیږي په خبره نه پوهیږي نو که دوی په خبره باندې پوهېدل نو بیا به د پیغمبر باندې به اعتراضونه نه کول چې تحسدون نه من سره کینه کوي بلکې دوی په حکمت باندې په خپل پوه شي خو دوی په خبره باندې سره پوهیږي نه د ځکه کې دا مسله د کوم خلک د تبوک د حدیبیه د صلح نه حدیبیه د سفر نه پاتې شي دا دوه قسم خلک یو هغه چې منافقین د سره ما د اسلام هغه حقانه دي ماننه خکارا مانه دروغ وجه مسلمانانو دغه قسم خلک هغه وجه کلک مؤمنانو خو زه عذرونو په بنیاد باندې سستی وکړه لولا نه پاتش بیا ورسته د خلک چې کوم دي زنه توبه وستل ایمان راوړو او ځنه خو د مخ کې د مؤمنانو په خپل کار باندې پخیمانه بیا په ډیرو جهادونو کې د خلکو ساقستل دي دغه شان کې د ذکر کې الله تعالی ورته ویل چې لن تتبعون حس کله زمون تابعداري ونه کوي موږ سره ملګری کېږي ما نو دا صرف د خیبر په غزا کې د دې تاکیدی حکم مو خیبر په غزا کې زمون سره انسان نه اخلي د دینه بعد کوم نور غزاګانو کې سره شریک کېږي نو شریک کېدي شي توبه وستلای شي شریک کېدي شي هم دغه وجه چې دغه د عربو کې چې کوم خلک د جهاد نه پاتې شي غټ غټ قبيله چې بیا کې جوهینیه ده موزینه ده دې قبيلو د خیبر د جنگ نه وروسته د صحابه کرامو سره مستقل جنگونو کې سي غستري د دین اندازه لګي چې د امانت شوی صرف د خیبر بجنګ کې نور کې نه دي او دا شان ده کې داخله کوم دوه قسم نو یو منافقین او ایمان نه او دروغ داوی کوي مسلمانانو بل صحیح مسلمانانو خو د حضورونو په بنیاد باندې پاتې شي او زنه توبې وستري
او ځینې دغه شان د خپل کار باندې پخیمانه او باقي جهادونو کې سیوا غست. قل ورته وایي للمخلفین من الاعراب پاتې شو خلکو د باندې چونه ستطعون زاد تاسو برابر لکېږي الى قوم قوم ته اولی بأس شدید جګه خاوندان د جنگ سختي سخت جنگي خلک دي په جنگ په ونرونم پويږي او جنگي وسایل هم لري. تقاتلونهم تاسو به سره جنگ کوي او یسلمون یا بدوی مسلمانی کې جنگ نه بچ کیږي. دا یو بل تسلی شو د هغه خلکو د پاره چې کوم د جهاد نه پاتې شو او بیا پخیمانه دغه پخیمانه مسلمانانو د پاره تسری ده چې یوازې د خیبر غزا نه ده تاسو سره نور هم چانسونه شته که تاسو تابعداري کوئ او الله راضي کول غواړئ چانسونه سره نور هم شته. هغه چانسونه دا دي چې د خیبر د جنگ نه بعد به نور جنگونه هم کیږي. هغه جنگ ته به تاسو راوبرلی شي دغه به جنگي خلک طاقتور خلک وي نو که تاسو د دې خلکو خلاف جنگ وکړو الله تعالی بدله پوره بدله درکړي او که تاسو مخ واړه او بیا پاتې شوي د الله تعالی عذاب خو چرته تللی نه دی. اوس دا خبره ده چې دغه جنگونه کم جنگونه مراد دي دا جنگي خلک طاقتور خلک سوق دي. نو بده کې یو قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا دی چې دا د دې جنگ نه مراد د پارس جنگ ته مراد دی د روم او د پارس د کسرا او د کسرا او د روم د قیصر کم جنگونه تیر شوي دي او دغه جنگونه د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شوي دي. نو د دې جنگونو نه مراد د رومیان او فارسیان دي چې د خلکو خلاف تاسو جنگ حکم بکیږي تاسو به راضي جنگ وسره کوي که جنگ مو سره وکړو نو تاسو به تبع الله اجر درکې کو ونه شنو عذاب به درکې. دا جنگ چې کوم دی د ابوبکر صدیق په زمانه کې شوی دی نو معلومیږي دا چې ابوبکر صدیق خلافت دا بالکل اسلامي شرعي خلافت او د قران د آیت مصداق دی او دغه وخت حکم منل د قرآني حکم منل دی. دا مسله تفسیر قرطبی رضی الله عنه معلومه کړی ده. دیم قول پکې دا هم دی چې د دې جنگ نه مراد د یمامي جنگو کم چې یمن کې اوسګینه دی او مسیلمه الکذاب کې د پیغمبري دعوا کړی و ابوبکر صدیق په زمانہ کې د دې خلکو خلاف جنگ شوی دی نو هغه مراد دی. او دا دویم قول چې کم دی دا کم چې د روم او د فارس دی نو د دې سره جنگ د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې شوی دی. نو ویل دغه دوه روایت دي مستاق دي او ردینه معلومیږي دا چې اولنه جنگ چې کوم د یمامي خلاف شوی دی او دویم چې کوم د روم او د فارس خلاف شوی دی دا د قران د آیت مصداق دي او ردینه معلومیږي دا چې دغه دوه خلافتونه بالکل د قران د حکم مطابق شوی دي. نو کوم خوارج او شیعاګان چې په دې باندې الزامات لګي نو اصل کې د قران هم دشمنان دي مخالفین دي. نو وای تاسو برابر لکېږي یو قوم اولی بأس شدید چې خاوند جنگ سخت وي تقاتلونهم تاسو به سره جنگ کوي او یسلمون یا بدی مسلمانېږي وین توتیعو که تاسو تابعداري وکړه یؤتیکم الله درب کې تاسو الله تعالی اجر بدله حسن خا وان تتولوا که تاسو مخ واړو کما تولیتم کله څنګه چې وس مخ واړول من قبل الدين مخ يعذبكم الله بعذاب در کې عذابا الیما عذاب دردناک. کله دا آیاتونه نازل شنو بدی خلکو ډېر خلک دسه و چې معذور خلک سترګو باندې وړاندو بخپو باندې لاسونه باندې معذور خلکو بیمارانو هغه ډېر خپو او دا غي خیال دا و چې بدغه جنگونو کې موږ سوان اخلو روم او فارس کې یمامه جهاد کې موږ سوان اخلو الله تعالی موږ سزا راکړي او دې ځکه کې د هغه معذور خلکو ته لپاره تسلی رااله چې ليس على الاعمى حرج نشتره پړاندو خلکو باندې ګناه ولا على الاعرج حرج ان په ګډو خلکو باندې ګناه ولا على المريض حرج ان په بیمارانو باندې ګناه شته ان د خلک د دې حکم نه بری دي. وما يطع الله هغه څه تابعداري وکړي د الله تعالی او رسوله او رسول الله يدخله الله بداخله جنات باغون تجري بيجي من تحتها الانهار لاندې هغه نهرونه ومن يتولى هغه چې مخ واړو د دې حکم نه يعذبه الله ولا عذاب ورکی عذابا اليما عذاب دردناک.